أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد صلی الله علیه وسلم الله تسوي تبلیغ کوي قران ورسوا فإن لم تفعل کذا کار دی ونکو فما بلغت رسالته د پیغمبري حق په ادا کړی نه د پیغمبري اجر رانا مندل نشي بیا امت وسط بنئ بیا ما نه به اجر ونغواري او بیا ورپسې توي مشکلات خو بلازي څوک به توي موجودي شوي څوک به توي وابي شوي څوک به توي باغ ناران کې کوډو جمع نه کیږي خپل جمعه ته ویل پرې خېدو څوک به توي دا چل دي څوک به دا وای دا وای نو الله ته خو په دا چې دا به توي نو فورن ورپسې الله اطمینان درکړي والله او الله چې دی یعصمک من الناس خلقونه به بچ کی خلقونه ما پریشان کی څنګه کی وای فلا تخشوهم دینه مې یریګا وخشونی ما نه یریګا دینه ولې یریګي فتوونه ولې یریګي نور خبرونه ولې ما ته برازي کدی ته ورته والله یعصمک من الناس الله به خلقونه بچ کی اور کوټه کتاب نه ده دا ولا خبر نه ده الا وای چې کدا قران ما په دې خلونو نازل کړي دلته غړ غړ خلونو نشته د قبایلو د افغانستان خلکو ته معلوم دي لو انزلنا هذا القران على جبل کما دا قران په غره نازل کړي وي لرأيته تابل تلوي اغا خاشعا متصدعا من خشيه الله دا غربه ټوکړي ټوکړي کړي وي د احساس ذمہ دارینا قدمه په غره نازل کړي دا غربه د ذمہ داری د احساس ته وجینا ټوکړي ټوکړي تلوي ټوکړي ټوکړي بتلوي خدا په انسان نه چې اثر به نه کوي اثر به نه کوي بیا د قران کریم نه علاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترین حدیث دي د سبا دعوت رسوا دلته دعوت نما والا بچی ته توایم دغه دعوت نما د خلکو ته ورکوا تاسو په دې تابع کې الله سوي بخاری شریف کې الله فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه تاسو کې وی آی پی تاسو کې بهتر سره تاسو کې عزتمن خلک دا خو هغه دي چې خپل قرآن وایي نور خلکو ته قرآن دعوت ورکړي نور خلک هم په قرآن پوهیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری شریف کې حدیث ده عثمان رضی الله عنه روایت ده خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او بیا ورپسې الله تعالی فرمایي الماهر بالقرآن ماهر په قرآن کې مع الكرام التابوی په فرشتو سره چې هغه السفرة البررة بردي دا هغه فرشتو سره وي او تا کې چې کم خلک به نه پوهیږي لکه بعضې کسان به داسې وي چې قرآن باندې نه پوهیږي او هغوی چې قرآن تلاوت کوي یا معنی کوي ويتتعتعوا انخلی په قرآن کې انخلی څنګه قل هو الله احد ویل نشي له دې سړي دپاره اجران دو اجرونه دي یعنی که ماهر یې پرني فرشتو سره به او که مشکل وي درته نو دوه اجره در کومه یو هغه مشکلات چې کومو مشکلاتو کې ته قرآن کې انخته یې د هغې بېل اجر در کومه الله فرمایي ګبرهېږه خفه کېږم د هغې بېل اجر در کومه او بیا چې کله قیامت ته لاړ شي بیا به درته الله څه وایي الله به درته وایي اردو کې معنی ډېره خوندوره ده ځکه درته اردو کې کومه چې الله فرمایي پړته جا او پړته جا پړته جا او پړته جا تا چې قرآن دنیا کې ویلې اوس هغه وایا او خېجا الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم هغه وخت پورې خېجا تر څو پورې چې تا قرآن دنیا کې لوستو دومره به راوچتېږه په دې ډېم نه ده ختمه لس کسان جهنمیان به خلاصوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لس کسان چې جهنم ته ځي هغوی د ماه د قرآن حامل د قرآن چې دی دا به هغه د جهنم نه راوباسي مور و پلار ته به یو تاج غوښتلی کېږي د دنیا څومره چې رڼایانې دي د هغه تاج یو غمی په بنیاد باندې به هغه مان پرېږدي هغه دومره قیمتي دي
الله صلی الله علیه وسلم یو صحابه کرامو ته ویلي چې تاسو کې څوک دی چې درې وخي خوخي وي تربي او بلار به چې مفت ورته ملاو شي لکه نن سبا چې چاته وایي چې کرولا درته ملاو شي یا پریمیو درته ملاو شي موږ تاسو ټول وایو چې موږ خوښه ده نو الله وایي چې که یو سړی یو دې ته لاړ شي 3 آیتونه زده کړي دا داسې شو لکه 3 تربي او بلار به وخي ورته ملاو شوې او دین هم بهتر یو صحابي پوښتنه وکړه کتوه وایي کتوه هم یو صحابي پوښتنه وکړه چې که یو چا زده کړو وایي که یو چا زده کړو دا ثوابونه دي ته ثواب ګټې که ته خو د ثواب خواهشمند دی دا د پوهې نه بعد خبره کومه خو ثواب خو یوازې په هغه الفاظو نه دی په زده کېدلو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې 3 آیتونه زده کړل دې ته 3 تربیې او بلار بوخونه دا ډېره بهتره ده ډېره ښایسته ده د لپاره په هر حال حدیث هم ډېر دي آیتونه هم ډېر دي اوس زه ذاتي طور باندې تاسو ته که تاسو په دې آیتونو ایمان وي او عمل هم کړی وي انشاءالله کلام دی انشاءالله تاسو پوه شوي انشاءالله چې رب کوي قبلې طرف ته ناست یئ شاید چې د روژې لومړۍ شپه ده یعنې کم از کم مشکوکه خو ده نو نن ورځې اول وعده خو دا وکړه چې ای الله څنګه چې دا قرآن دغه میاشت آغاز د قرآن میاشته وه همده کرنګې به زه هم دا وري دا رمضان آغاز د قرآن ګڼمه لومبنۍ خبره دویمه خبره دا ده چې تاسو ته ما تیاری کړی دی دا دې سره دا تقسیم کا فورا تقسیم کړه چې دې ته لږه اندازه وشي ما تاسو ته دا تیاری کړی دی چې ما د قرآن کریم ټول احکامات راویستلي دي څومره چې قرآن کریم کې احکامات دي دا ما ټول راویستي دي او دا به د ورځې تاسو ته 25 نه واخله 30 پورې ملاویږي انشاءالله کاغذ به روزانه ملاویږي او د دې به زه تاسو ته دلته نه انشاءالله الله توفیق سره کېږي تاسو ورته دعا کوئ یو کتار کې روان شه بل کتار کې روان شه چې الله کوي دلته نه به زه ستاسو په هغې باندې پوهوم چې دا حکم داسې دی دا حکم داسې دی دا حکم داسې دی دا تقریبا 25 نه واله 30 پورې دا احکامات دي او دا کاغذ به تا سره کور ته لاړ شي دا د ځان سره کور ته ویسه هلته ما صرف حکم نه دی لیکلی لومبني کې مې صرف حکم لیکلی دی بل سبا نه چې کم درس تاسو ته ملاویږي هغه مې ټول آیتونه درته لیکلي دي چې دې آیتونو کې احکامات دي دا احکامات بیا ته کور کې دلته به ما ترجمه کړي او تاسو بیا کور کې دا مسلسل وایئ واورئ خپلو کور والو ته میندو ته ورونو ته بچو ته خپلوانو ته دا به 2 صفحې وي انشاءالله ټولې صفحې به بېلې بېلې وي شا طرف ته صفحه خالي ده په دې کې ته خپل نوټس هم اخیستی شي او زه چې کوم حکم اسانې زه درته بیانوم هغه ته نوټ کولی شي ورسره نو د یو پنسل یا د یو پین خرچه وکړه کنې دا به هم درته مونږ وال نو دا احکامات به تا ته ملاویږي او د دې سره به تا ته د حکم باقاعده په پښتو کې د هغې خبره هم ملاوي هره ورځ به ملاویږي انشاءالله دا سبینې درس دی سبانۍ خو نن ځکه در کومه چې لږ نورو خلکو ته دعوت ورکوئ چې داسې درس دی ټول قرآن نه به انشاءالله خبر شئ ټول قرآن دا یو خبره دویمه خبره په قرآن کې بعضې داسې مشکل الفاظ دي چې هغه راغلي بار دي او معنی او ځان پوهول پرې ډېر ضروري دي لکه مثلا دې کې تاسو ته ما لاندې لیکلی دی لومبنۍ ټکی تقوا ده نو زه به دا په تقوا هم پوهېږم قرآن کې چې څومره ځل راغلې ده دا به هم درته وښیم چې دومره تعداد یې راغلی دی او بیا به د هغې یو څو آیتونه هم درته وښیم نو چې کوم ځای کې د تقوا ذکر کېږي که د قرآن کې تقوا خبره کېږي انشاءالله ته به پرې پوه وي دویم دریم شی به زه انشاءالله که د الله خوښه وي د الله توفیق سره کېږي اسماء حسنا د الله نومونه ځکه چې مونږ د الله احکامات ډېر اورېدلي دي دا اوس هم تاسو واورېدل خو الله هم نه دی پېژندلی او چې الله ونه پېژنې مینه نه پیدا کېږي اطاعت نه پیدا کېږي د هغه قوت زړه کې نه راځي وحدانیت زړه کې نه راځي د هغه زور نه پیدا کېږي نن چیلنج در کومه او بلکې که استاد مې کړی نو
څوک چې استاد غني هغه ته حکم کوما